الحمدلله ټول د خدای توب صفاتونه لله خاص د الله تعالی لپاره دی، رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی، الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص مهربانه دی، مالک یوم الدین بادشاہ دی د ورځې د سزا او د جزا. ایاکا یا الله خاصتا منګه نعبدو بندگی کو نه د بل چا، و ایاکا او خاصتانه نستعین منګه مدد غواړو نه د بل چانه. اهدنا یا الله کلک کې منګه الصراط المستقیم پلار نیغه باندې، صراط الذین پلار دا کسانو باندې انعمت چې تا احسان کړی دی علیهم پاغو باندې، غیر المغضوب چې نه دی غضب کړی شوی علیهم پاغو باندې، ولا الضالین او نه دی هغوی ګمراهان. آمین. یا الله دا دعا زمونږ قبول کړي. الرحمن الرحیم الف لام میم. الله تعالی پویږي په معنا د حروفو. ذالک الکتاب دغه کتاب لا ریب فیه شک نشته دی په دې کې، هدن هدایت د للمتقین دپاره د پرهیزګارانو، الذین پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیبو باندې، ویقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه، ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه، ومما او دا غسنا رزقناهم چې موږ ورکړي دي دی ته ينفقون خرج کوي دا غینا د الله په لاره کې. والذین واکسان یؤمنون چې ایمان لري بما په څه باندې انزل چې رالیږلی شوی دی الیک، چې رالیږلی شوي دی الیک تا ته، یؤمنون چې ایمان لري بما په هر هغه څه باندې انزل چې رالیږلی شوي دی الیک تا ته، وما په هر هغه څه باندې انزل چې رالیږلی شوي دي من قبلک مخکستانه، وبالآخرة او په ورځې په کور د آخرت باندې هم دی یوقنون یقین ساتي. اولئک دغه کسان علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دینا، و اولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دي. ان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر یې کړی دی سواء برابره خبره ده علیهم په دوی باندې، انذرتهم کته یې دی لره ام لم تنذرهم او کته نه یې دی لره لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ختم الله زکه چې مهر والد الله تعالی علی قلوبهم پزړونو د دې باندې، وعلى سمعهم او په غوږونو د دې باندې، وعلى ابصارهم او په سترګو د دې باندې غشاوة پردی دی، ولهم او د دې دپاره عذاب دی عظیم لوی. ومن الناس یوزن د خلقنا من هغه څوک دی، من هغه بدبخت دی یقول چې وای آمنا منګه ایمان راوړی دی بالله په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې، وما هم او حال دا دی چې نه دی دی بمؤمنین ایمان راوړونکي د زړه نه، یخادعون الله دی دوکې ورکوي الله تعالی ته، والذین او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی په خپل ګمان سره دی دوکې ورکوي الله ته. وما یخدعون او دی دوکه نشي ورکولی الا انفسهم مګر خپلو ځانونو ته، وما یشعرون او دی نه پوهېږي فی قلوبهم په زړونو د دی کې مرض د منافقت دی یا مرض د شک دی. فزادهم الله دو معناګانې دي، یوه معنا فزادهم الله په زید دی کې دی لره الله تعالی مرضن دا مرض، یا فزید بکې الله تعالی دی لره دا مرض، ولهم د دې دپاره عذاب دی علیم دردناک بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دی به دروغ ویل. واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دی ته لا تفسدو فساد مکوئ فی الارض په ځمکه کې، قالو نو وایي دی انما نحن یقینا موږ مصلحون اصلاح کوونکي یو، الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم المفسدون هم دی فساد کوونکي، ولکن لا یشعرون لیکن دی نه پوهېږي. واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څرنګه چې ایمان راوړی او خلکو، لکه څرنګه چې ایمان راوړی دی کاملو خلکو، قالو نو وایي دی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بوقوف خلکو، نعوذ بالله صحابه یادی، الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء هم دی کما قل هم دی بوقوفا ولکن لا یعلمون لیکن دی نه پوهېږي. واذا لقوا الذین او کله چې دی میلاو شي دا کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، قالو نو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی. واذا خلوا کله چې ځان لشي الی شیاطینهم کله چې ځان لشي او لاړ شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو ته، یعنی خپلو مشرانو ته چې هغه په شانته د شیطانانو دي، قالو نو وایي دی انا معکم یقینا منګه خو ستاسو سره یو، انما نحنو یقینا منګه مستهزئون ټوقې کوونکي په مؤمنانو پورې. الله تعالی یستهزئ سزا د ټوقو به ورکړي بهم دی ته، ویمدهم او پرې بږدي دی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې یعمهون حیران او پریشانه. اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې غوره کړله ګمراهي بالهدا په مقابله د هدایت کې، فما ربحت پس ګټه ونه کړله تجارتهم تجارت د دی، وما کانوا او نه دي دی مهتدین تلونکي په سمه لار. مثلهم مثال د کافرو په انکار کې د قرآن کریم نه، او مثال د نبی صلی الله علیه وسلم په بیانولو د قرآن کې، کمثل الذی په شان ته دغه کس دی استوقده چې بل یې کړو اور، استوقده چې بل یې کړو نارن اور او دلته څه خلک ناستو،
فلما پس هر کله اضاءت چې روښانه کړو دی اور ما هغه ځای حوله چې ګیر چاپېره د دې بلونکي نه و ذهب الله نو بوتلل الله تعالی بنورهم رڼا د دی وترکهم او پرېښودل دی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې څه نه لیدل صم کاڼه دي دی بکمن چاړاګان دي دی عمیون ړانده دي دی فهم پس دی لا یرجعون نه راګرځي حق ته او کصیبین یا مثال د دې منافقانو په شان ته دغه تیز باران دی چې راوریږي من السماء د بره نه فیه چې په هغې کې ظلماتون تیارې ورعدون او ګړز ګړوزي و برقون او برېښنای یجعلون اږدي دا خلک اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو د دوی کې په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه والله الله تعالی محیط راګیرونکی د بالکافرین کافرانو لره یکاد البرق نږدې د برېښنا یخطفو چې وتښتوي ابصارهم نظرونه د دی کلما هر کله اضاء چې روښانه شي لهم دی ته دا لاره روښانه شي لهم دی ته مشو نوځي دی فی په هغې کې و اذا اظلم او کله چې تیاره شي علیهم په دی باندې قامو نو دی ودرېږي ولو شاء الله او که چېرته خوښه وي د الله تعالی لذهب نو خامخا ختم کړي به وی بسمعهم غوږونه د دی و ابصارهم او سترګې د دی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی یا ایها الناس ای خلقو اعبدو یو وګڼئ په عبادت کې ربکم رب خپل الذي هغه خلقکم چې تاسو پیدا کړي وئ والذین هغه کسان پیدا کړي دي من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون بچ شئ د اور نه الذي الله هغه ذات دی جعله چې ګرځولی ده لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه فراشا فرش والسماء او ګرځولی دی اسمان بنان چت وانزل او راوری من السماء د بره نه ماء اوبه فاخرج پس راوباسي به په دې اوبو سره من الثمرات د میوو نه رزقا خوراک لکم ستاسو دپاره فلا تجعلوا پس مو جوړوئ تاسو لله د الله تعالی دپاره اندادن د الله تعالی په مثل شریکان وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ وان کنتم او که چېرته یې وئ تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه کتاب نه نزلنا چې رالیږلی دی موږ علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتون راوړئ تاسو بصورت یو صورت من مثله په شان ته د دې قرآن کریم باندې ودعو او راوغواړئ تاسو شهداکم خپل علما من دون الله د الله نه علاوه ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ فان لم تفعلوا پس که چېرته تاسو دا کار ونه کو ولن تفعلوا او هیڅ چرې نشئ کولی فاتقوا النار پس ویرېږئ تاسو د اور هغه نه د اور نه التي هغه اور وقودها چې خشاک د هغې الناسو خلک دی والحجارة او ګټې دي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین دپاره د کافرانو وبشر الذین او زیر ورکه پیغمبر هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی وعملو الصالحات او عملونه یې کړي دي په طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم باندې ان لهم د دې خبرې زیری ورکه چې یقینا د دې دپاره به جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه ولې نهرونه کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي دی ته منها د دې جنت نه من ثمرة یعنې د میوو نه رزقا دپاره د خوراک قالو نو وایي به دی هذا الذي دا هغه څه دي رزقنا چې راکړی شوي موږ ته من قبلو مخکې د دې نه په دنیا کې یا د دې نه لږ مخکې و اوتو او ور به کړی شي دی ته به دا میوې متشابها یو شانته کې په رنګ کې نه په خوند کې ولهم او د دې دپاره به فیها په دې جنت کې ازواج بیبیانې مطهرة پاکې د هر قسم عیب نه او د هر قسم بد اخلاقۍ نه وهم فیها خالدون او دی به په دې جنت کې همیشه